ګرانو کتونکو سلامونه کوم. امید ساتم چې ټیک ټاک په ټولو کتونکو ته جشن ازادي مبارک. خو دغه جشن ازادي په دغه ورځ باندې یو د غم خبر شریکوم. یقینا ډیر خلک چکرو له تللی دي، انجوای کوي. بالکل د ازادۍ ورځ ده، ازادۍ شپه ده، چکر یې وهل پکار دي چې هوس کیږي. څوک په موټر سایکلو تلي، څوک په ګاډو باندې تلي. خو لږ نا احتیاطي چې کومه ده نو دا د کور دپاره غم جوړ شي. تاسو خو په دغه ګاډو کې ګرځئ، خو دې کې لږ احتیاط. یا څوک ټیک ټاک یې جوړوي، د سیند غاړو ته لاړ شي هلته کې ټیک ټاک یې جوړوي. دا زنانه تاسو وینئ زما په دې سایټ کې چې دا د یو سکول پرنسپله ده. تصویر وباسي، خپه یې وښویدله او مړه شوه، لاړه. دا د کوم ځای ده؟ دا د نوښار ده. ګرانو کتونکو چې کله مې دا تصویر د مخې نه لاړه راغی نو ډېر خفه شوم او ما چې څو خبرې پې وکړم چې احتیاط دا ډېر زیات ضروري دی. موږ بې احتیاطي کوو، تصویرونه وباسو، په دې موبایلو کې پراته وي. تصویر چې کوم دی نو ژوند هغه یوسي. خو یو خبره چې مرګ له انسان الله پاک چېرته بوځي دې ځای نه دی معلوم. د دې مرګ دغه ځای کې و او هغه ځای ته لاړه، خو یو غم یې پرېښودو. همدغه به و چې تصویر یې نه ویسته نو ولې به مړه کېده، او خو دغه سیند غاړې ته نه وتلې نو ولې به مړه کېده. دا خبرې کېږي. خو چې مرګ له بانه نه وي نو مرګ به نه وي. مرګ حق دی خو احتیاط سنت دی. پکار ده چې موږ احتیاط کوو. احتیاطي چې کومه ده دا ډېر خبرې دي.